السلام علیکم مرګرو ماښام په ایشیا کپ کې کوم میچ در سره شو؟ پاکستان و سریلانکا. پاکستان نه کوم شکست ورکړو د آخري باله پورې میچ تللی و. پاکستان به بالینګ او د سریلانکا په بالینګ او د پاکستان به بیټینګ او د سریلانکا په بیټینګ باندې به خبره کو. ټاس پاکستان وګټو، مخکې بیټینګ فیصله یې وکړه. بهران د لاس اول میچ 45 اوور شو، بیا 42 اوور شو. پاکستان یو څو وکټې داسې زر زر پرېوتې، نه فخر زمان څه وکړ، ناکامه شو، په 4 رن آوټ شو. زمونږ کپتان بابر اعظم ناکامه شو، وکټې روانې وې. په اخره کې افتخار چاچو او محمد رضوان ښکلی پارټنرشپ وچلو، ښکلی بیټینګ یې وکړو. او بل خوا د سریلانکي بالینګ باندې خبره کړې، هغوی ډېر یو نوی ښکلی سپینر، هغه ډېر ښکلی بالینګ وکړ. سپینرانو ټولو ښه بالینګ کړی و، ټول سریلانکي سپین بالرانو ډېر ښه ښکلی بالینګ کړی و. تیز بالران یې لږ شان ډبولي، نور ټول سپین بالینګ ښه شوی و. بیا د سریلانکي بیټینګ شروع شو. سریلانکا داسې روانه وه، هغو باندې هېڅ پریشر نه و. په اوور کې به 6 او 7 خامخا د هر یو بالر نه اخیستو. دا میچ سریلانکا ډېر په اسانه ګټو. په اخره کې یو 2 وکټې افتخار چاچو واخیسته او شاهنشاه وکټې واخیستې. په اخره کې 4 وکټې ارتاوي شوې. میچ لږ شان په سریلانکا باندې پریشر راغی. چونکې پاکستان بولینګ ته وګورئ، نه شاهنشاه ښه بال کړی، نه وسیم جونیئر دونه ښه بالینګ کړی، نه زمان خان. شاداب خان زموږ مین سپینر دی، په 20 کې دی کلاویږي، په 1 ډے کې دی کلاویږي. بیا هم خدای خبر شه، ښه پرفارم نه کوي، نه وکټه ریسیو نه کوي، هسې ګپ دی. نواز راوډبېدو، صرف چاچو لږ ښه بالینګ کړی او 3 وکټې اخیستې وې. زمان خان آخري اوور کې پوره کوشش وکړو. زموږ کپتان به دې نه پوهېږي فیلډینګ به څنګه ودرئ، په کوم ټیم کې به سلیپ ته فیلډران ودرئ، په کوم ټیم کې به سلیپ ته فیلډران نه ودرئ. زمونږ کپتان په دې نه پوهېږي پارټنرشپ به څنګه ماتوي د 2 بیټسمینانو. هسې خوله د تش غول دي، کپتان نه هسې غول دي. والله خې بس د ده نه سرفراز احمد زما ښه و. بیټینګ یې په خپله کوی شو، کونې شو کوی، یو بله جدا خبره. په بالینګ به ښه پوهېدو، په کوم ټیم کې د کوم بالر سره ضرورت دی هغه به یې راوستو، په کوم ټیم کې د کوم بیټسمین ضرورت دی هغه به یې راوستو. 20 کې خیال وکړئ نمبر رینګ دغه ته دی راوځي، اوپننګ ته. اوپننګ دی نه پرېږدي، فخر زمان نه په 20 کې ټول کیریئر ده خراب کړو. اوس خبره کو د پاکستان بیټینګ ناکامه دی، که بالینګ ناکامه و، که فیلډینګ ناکامه، که کپتاني ناکامه. اما په خیال د کپتاني ناکامه دی نه دی، دی اوس کپتاني باندې نه پوهېږي، دی ته کپتاني نه لر کول پکار دي. سرفراز احمد زما په خیال واپس کپتانۍ ته راشي، ښه به وي. والسلام.